ستا غیرت څه شو؟ ستا حیا څه شوه؟ ستا ایمان څه شو؟ ته نن پښتون ځان ته وایې؟ پښتون خو هغه قوم و په دنیا کې لکه خالد ابن ولید چې و، په ټول بدن یو انچی ځای داسې نه و چې هغه د تورو او د غشو نه نه ووتی، او چې مړ کېده په کټ کې نو الله ته التجا وکړه چې خدایا په بدن کې مې انچی ځای نشته چې د تورو او د غشو نه نه دی وتی، یا الله هغې کې دې مړ نه کړم، اوس چې مړ کې مې نو د بې غیرتۍ په مرګ مې وژنې. عزیزانو پښتون خو هغه و. نن ستا په ملک لوی پښتون هغې ته وایي، لوی پښتون هغې ته وایي چې د هغه ښځه او لوڼې ټولې بار په بازارونو کې ګرځي. وایي ورته که نه وایي ورته؟ نن لوی پښتون ستا په ملک کې هغه چاته وایي چې د هغه ښځه او لوڼه د جمعې په شپه بلو پرنټ په وی سی آر باندې ګوري. بلو پرنټ پیژنئ؟ دلته ستا ملک کې چغې وي جمعې چټي وکئ، جمعې چټي وکئ، جمعې چټي وکئ. پرېږده پرېږده کښېنه چې نشي کېناستی نو څه به کې مه کېنئ، ولاړ اوسئ. ما ته ګورئ، د جمعې په شپه د چا ښځې او لوڼه بلو پرنټ ګوري. دا د جمعې د چوټۍ ناره چا والې وه په دې ملک کې؟ زما رای دا ده چې چوټي د پاکستان د جمعې نه ده پکار. پاکستان د دې قابل نه دی چې په داسې مبارکه ورځ د دوی چوټي شي. د جمعې شپه خو به په پاکستان کې د زهد او د تقوا شپه وه، خلکو به تازه اودس وکړو چې د جمعې شپه ده چې په اودس کې اوده شم. نن د جمعې په شپه ستا په ملک کې د دنیا کنجرتوبونه او د دنیا ډمتوبونه او د دنیا حرام توبونه چې دي په پاکستان کې د جمعې په شپه کې په ټي وي ډرامې تر 1 بجې پورې د جمعې په شپه یې که نه؟ رستم کې ټلویزیون شته؟ مبارک شه. وی سی آر شته؟ 15 دکانې دي. د ضیاءالحق په حکومت کې 2 سیزونو ډېره ترقي کړې ده، یو میوزک سنټر او یو د ښځو ازادۍ. ضیاءالحق باندې زما وس ورسي په خپو کې به پړي اچوم او د ټول پاکستان په سړکو به راکاږم. بیا نن ضیاءالحق چې کوم دا بانس وزیر اعظم جوړ کړی دی، هغه سره په پاکستان کې د قوم او د بچو د حیا او د غیرت او د شرم او د ایمان او د اسلام غم نشتا. هغه سره غم د مسلم لیگ دی. مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي؟ د دې ملک ابتدا حکمرانم مسلم لیگ او اوس بیا د مسلم لیگ په لاس کې راغلی دی. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نجری ہے پاکستان، نجری ہے پاکستان څه ته وایي؟
نظریه پاکستان خو لا اله الا الله وکړه. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو بیا په هغه ملک کې نن د اسلام نوم لئ، بیا یو خبره دوی کوي تاسو څه قمقل خلق یئ، په ډبې نه یئ، خو چې چا در باندې خوټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخېږئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي، ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي، صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 الله. خدای دې کور وران که چې وران دي شي خو په حرام کښېنه که نه چېرته. دا کوڅه ډب قوم تاسو ګورئ لګیا. زه خو مایوس یم. ما مولانا فضل الرحمان ته ویلي دي چې وروره دا ملک په الیکشنو نه ټیکي، د دې ملک علاج الیکشن نه دي. الیکشن دا قوم والله که صفا مسلمان ته ورکي ووټ، همغه غداران چې کوم 40 کالو نه غداران را روان دي همغو له به بیا ورکي. په شنو چایو د دې ووټ خرڅېږي که نه، په تورو چایو خرڅېږي که نه، په الیکشن پولنګ بوت ته که توت ته په هغې کې په 50 روپۍ ووټ زمونږ ښځې خرڅوي که نه، سړي په 1500 او 200 روپۍ ووټ خرڅوي که نه. خیال م راغی راشي زمونږ په پېښور کې د کمیټۍ لګوله ده په 15 لکه روپۍ یو ووټ خرڅ شوی، 15 لکه. دا تاسو چې ممبران کم جوړ کړي دي د قومي اسمبلی دی چې 50 لکه روپۍ واغستې او تاسو له راشي چې جهاد کانفرنس دی، جهاد کانفرنس ته ملا صاحب چې دا کانفرنس وشي ته به کوم خوازې، ته به کوم خوازې کور ته به ځمه، ها ته به د ښځې غېږ کې کښېنې او ما جهاد ته لېږي. ما په ترې منګل بونډري باندې د مجاهدینو تماشا کړې ده. زه ورغلی ما دا د پردی مور زامن د روس په توبو کباب شوي او غوښې مارغانو خوړلي ما لیدلي. دا نن د ضیاءالحق 50 لکه روپۍ حلالولو دپاره قوم له په سترګو کې خاورې اچي. بیا دوی راشي چې جمعیت العلماء اسلام شریعت بل نه مني. اورېدلیم دي شریعت بل نه مني. شریعت بل چې څوک نه مني ا مسلمان نه. خو چې شریعت بل په دې ملک شریعت څوک نافذ کولی شي او نه نافذ کوي او د هغه تالي سټي هغه څوک په سینټ او په اسمبلی کې ورسره ناست دي هغه څوک. مونږ شریعت بل نه منو. مونږ شریعت بل پیش کولو والا نه یو. د قومي اسمبلی ممبرانو باندې زه سپی ډیران ته نه راکاږم. زه به دوی ته شریعت بل پیش کوم. زه په دې ملک کې شریعت نافذ کولو والا یم. شریعت منظور بلا منظور شریعت منظور بلا منظور. واوره که ضیاءالحق په یو ګنټه کې د بوټو غوندې سړی لرې کولی شي او په یو ګنټه کې په ټول ملک مارشالله نافذ کولی شي نو په یو ګنټه کې قرآني نظام په ملک نشي نافذ کولی. دی خوا وګورئ په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ ځئ خپل کار کوئ. ضروره زما په هغه 9مه پېړۍ د لعنتي که به په پاکستان کې د ممبرۍ شوقي په 9مه پېړۍ بیا مې د په 9مه پېړۍ لعنتي که به په پاکستان کې د وزارت شوقي بیا مې د په هغه 9مه پېړۍ لعنتي که به په پاکستان کې د ضیاءالحق ورسای راکې او زما به په دې اړه کې تیریږي
نو زه به په څلور مذهبه مسلمان نه. اوس خو هم یقین راغلی، نه منبر کېږم، نه صدر کېږم، نه لال کرتای کېږم، هېڅ نه کېږم. یو درد مې دی په زړه کې، یو درد چې خدای تر هغې مې مه وجنه چې تر څو مې د پاکستان قانون قرآن لیدلی نه. دا کیسټ په تاسو ته ملک په دکان کې ملاویږي. مین بازار رستم د ملک دکان. عزیزانو، دویم درد مې پړه کې دا دی چې تر هغې مې مه وجنه چې په دې پاکستان کې 10 کروڑه مسلمانان اوسېږي، چې په 10 کروڑو کې مې 2 کروڑه حلال کړي نه، نو دا 8 کروڑه د سړي زامن کېږي نه. چې دارې مشینی او د 60 ور وړاندې کوم، تنه یو خوا غورځېږي او سر بل خوا غورځي. او دا د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبران به زه پرېږدم. د دوی د خېټو د چرګانو قبرستان دی. تاسو به وایئ چې دا بجلیګر ملا خو به هم غټ دی، چرګان مرګان به یې ډېر خوړلي. راوړئ قرآن په دې سټیج چې درته په لاس کېدم، چې زما په 20 کاله کې نه یادېږي چې ما چرګ په بیه اغستی او ما خوړلی، یا به داسې ځای کې مېلمه شوی یم چې هلته چرګان وي، یا به د خان او د نواب په حجرو کې ما روټۍ خوړلي. قرآن راوړئ چې لاس درته پې کېدم. او به منئ؟ مردان مرګري زما شاته ناست دي، قرآن وله ورکئ چې په دې 20 کاله کې تاسو د مردان د نوابانو او خانانو په حجرو کې په چای وڅکلو لیدلی دی، روټۍ خوړو دي لیدلی دی. زه خان او نواب د خدای بنده نه ګڼم، زه بنده د خدای هغه څوک ګڼم چې د چا په ژوند کې د خدای بندگی وي. لکه مولانا وی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی خو هغه زندگی ده چې د چا په ژوند کې د خدای بندگی، چا په ژوند کې چې د خدای بندگی نه وي، هغه مقام د قوم په ملک کې شرمېدلی او رسوا کا. ما په ښار کې یو تقریر کړی و چې د پاکستان ښځو والله کم پرېږدم تر هغې پورې چې مې سپینې پورکې نه یې در په سر کړي او په کورونو کې مې نه یې کېنولي. د پاکستان پوس پرې کړي حکومته او د پاکستان پوس پرې کړي اسمبلۍ او ممبرانو، شرم وکئ د ایران نه، حیا وکئ د ایران نه. یو بوډا شیعه د پاکستان په ملک راغی، نن به په تمام ایران کې چې یورپ یې شمرمولی و، هغه ایرانی ښځه به نن په ټول ایران کې بربنډه ونه ګوري. د ایران صدر راغلی او پاکستان ته په ایرپورټ باندې اعلان وکړو چې زما کم فنکشن چې وي په هغې کې به ښځه نه وي، که ښځه پکې وي زه به نږدې نه درځم. نو دوی ټولې ښځې پټې کړې، ځکه مونږ خو اول پیشکش د جینکو کوو که نه. زمونږ په ملک کې هلته پبو کې یو زیارت دی، پبو میا صاحب ورته وي. نو هغې له دا خپو کې چې د چا بادي دا خلک وله ډېر راځي. زما د جوړونو دردونه دي، نو ډېرو خلکو راته وویل چې زیارت ته لاړ شو. نو ما به وخندل، ما د سره به زه څه باس کې ما کوشش کوم.
په بوم یا صاحب زیارت له چې ننوځي نو په دې لاره بازار جوړ دی او هلکان پکې ناست نو دا ښځې چې پې ورځي که نه نو هغه هلکان ورته وایي چې واخله خورې واخله راشه کپړې واخله راشه خورې واخله راشه نو زمونږ جینکۍ لوڼه ښځې دا پې ور روانې نو هغه هلکانو تماشې هم کوي داسې زیارت ته هم کماله کې چې پکې ښه سودا مودام ته شرمېدلو بیا د میړه دومره ګیرئ شیخ به مخکې شیخنۍ به ورپسې هلکان ورته واخله خورې واخله او بدې زیارتونو کې بیا منجوران ناستي که خیال م کړي داسې کټي سنډاګان هغه سره جارو وي نو ته ورته دا خپله شیخنۍ کښېنئ چې جارو ووالم اوس مونږ په قهر اخته یو په عذاب د پروردګار گرفتار قرآن او حدیث دا اصلی دین دی څه شی دی اصلی دین دی څه شی ټولو وایي قرآن او حدیث دا اصلی دین دی بیا اجتهاد دا ائمه مجتهدینو دا اصلی دین دی د دې نه رالاندې د هیچا قول او فعل او عمل چې دی هغه اليهود والنصارى دا د یهودو او د نصاراو عادت په دې خبره پوهېږئ نن موږ د خپلو خېټو دپاره راپاسو وایي وروڼو داسې خلک پیدا شوي دي چې زیارتونه نه مني تاسو وایئ چې دا خو رښتیا جوړ کافر دی هلکه زیارت څوک نه مني تاسو زیارت نه منئ زیارت عربي پوهېږئ عربي زیارت خو ملاقات ته وایي خدای مرک کچې ورکشي زیارت معنا زار یزورو څه ته وایي ملاقات ته ادیرو تتلل دعا کول دا زما خبره نه ده دا د جناب محمد رسول الله عمل دی په نیمه شپه کې جنت البقیع ته تللی دی او 3 ځلې ورته دعا کړې ده زما په خبره پوهېږئ دعا یې کړې ده ادیرو ته دعا کول سنت دي خو چرګ وړل او قبر ته نیول او ورته ویل چې بابا کوکر گھنتے پتر دے بابا کوکر گھنتے پتر دے چرګوالا او زوی راکا تاسو خیال راغی جی دا جایز دی دا جایز دی دیکھو ګورئ پلار او زوی ناست دي او د پلار په مخ کې زه زوی ته ووایم چې ماما تا سره څه دي که څه دي خو ستا د زوی سره دي پلار به دا ټکی برداشت کړي نه لږ ټول ووایئ برداشت پې کړي تو خدای ته وے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ سرا یو د توحید د سوا نور څه شی دی که څه دي خو رسول الله سره دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق داسې الفاظ ویل چې د خدای بېعزتي پکې وشي دا به خدای برداشت کړي رتبه د رسول د الله نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه دا مقام دی د جناب محمد رسول د ټول کائنات نه لاندې اسمان نه لاندې او د ټول کائنات د پاسه دا رتبه ده د جناب محمد رسول